مجبوري له وجه زه وایم چې دا خرڅ کړو چې خلکو ته فایده وي. حالانکې دا ماشین اوس تا سره په موقع شته نه. په لکي مروه پارو ډیمانډ اخترونو ورځو چې په ګانټه کې ته 100 کیلو په جوړولی سې. یو سټینډ دا پروت ده او جنریټر ده. مطلب دا که کار یې نه کوو بیا دې واپس کوي. بیا دې واپس کوي. ماشاءالله سودا داسې خوند کوي. ګرانو دا وخت په لکي مروه چې موجود یم. لکي مروه چې د موږ یو ګران ملګری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قیوم خان دی. قیوم خان دی وایه کنه حالات صحیح دي؟ الحمدلله. قیوم خان دی لږ به خبرې چیږي ځکه کې چې نن ما سره مایک نشته. اچھا. نو کتونکو ته چې بیا اواز صحیح ورځي. قیوم خان دی چې کوم دا لکي مروه چې ماشاءالله دلته کاروبار کوي او لږ سختو حالاتونه په دې وجه تېرېږي چې ته څه بیمار شوی و. نو پیږه په وجه باندې د کاروبار باندې ها سره چې تللی دا لیکه وګورې بیا واړه واړه بال بچې دي او د کوم کور زندګي یې ده هغه لږ په تکلیف چې په دې وجه ده چې نن سبا مهنګایي هم زیاته ده. صرف دته نه بلکې هر سړی پریشان ده. خو دی په دې وجه ډېر پریشان ده چې دی مالي حالات یې هم کمزوری ده او بله خبره ده چې بیمار هم ده. نو دلته د سره یو ماشین ده تاسو کتلی سو. دا ماشین ده. دا ماشین څه کار کوي؟ دا ماشین دا کار کوي چې دلته به دې ته داڼه ورکړي د سموسو یا د نمک پرو یا د نیمکو والا او دغه انجن په ذریعه باندې یا موټر په ذریعه باندې دا چلیږي او ایګن آباده. دلته بیا یوه تپړه پټر باسي. ټیک شوه. نو هغه چې کله روباسي هغه ورته په خپلو هغه چې کټ کې په کټر باندې په طریقې باندې کټ کې او بیا سموسې هم ونه جوړولی شي، نمک پرې ونه جوړولی شي. دا ماشین چې کوم ده هوټلو دپاره د نه علاوه کوم بیکریو ول دي چې په ډېر مقدار چې سموسې یا نمک پرې یا دا شیان جوړوي نو هغوی ته دا ډېر په فایدې باندې ورځي. نو تاسو دې پته وي چې نمک پر او سموسو کاروبار چې خاصې هم ډېره ګټه ده ماشاءالله. او بیا چې چا سره دغسې ماشین بیا خو روزانه په بنیاد باندې دی په ډېر مقدار چې نمک پرې او سموسې دا شیان جوړولی شي. په دې ماشین چې دا ایجسټمنټ دپاره باقاعده د خپل هغه لګېدلي دي. په دې باندې تاسو ایجسټمنټ کوئ شو دا رولې نږدې کوي او لرې کوي چې دغه کله ته ټینګې کې بیا کوم پټ چې باسي هغه ښه نرم وي او که چیرې د هېڅ ډیله کړې بیا کومه پټه چې باسي داڼې والا هغه غټه راځي. قیوم خان دا خبره وکړئ دا ماشین تا چېرته اخیسته و؟ دا خو ما جي هغه چې اخیسته و پېښور چې پېښور چې اخیسته و. ښه جي. ډېر مزېدار او ډېر په محنت باندې هغه مصري ته جوړ کړی و پېښور والا او ډېر اخلاص سره کړی و او مجبوري له وجې زه وایم چې دا خرڅ کړو چې خلکو ته فایده وي. حالانکې دا ماشین اوس تا سره په موقع شته نه. په لکي مروه چې نه بلکې زه وایم چې دلته نه اوس چا سره پاکستان چې به نه وي. دا چاینا وال یو کس اوس جوړ کړی و بیا لاړ چاینا ته او دا په بجلۍ چلیږي په هغه چلیږي. خو دې نمک پارو ډیمانډ اخترونو ورځو چې په ګانټه کې ته 100 کیلو په جوړولی سې چې څومره زیاتې په جوړولی سې دی جوړوي. انکار نه کوي زیاتې جوړوي او چې څومره دې ذهن چې ورته ونیولې. نو دې ماشین سره تا ته شاید شی راخیستې و لږ کې موږ پوهېږه. ماشین سره یو سټینډ ده پروت ده او جنریټر ده او دا رولې دي او دا مکمل ماشین به زه درته ورکوم او ښه په ګارنټي سره بیا ورکوم. مطلب دا که کار یې نه کوو بیا دې واپس کوي. بیا دې واپس کوي. ماشاءالله سودا داسې خوند کوي. بالکل. نو په اخیسته دې په څه وه او اوس دې اراده په څه چې ده ورته؟ یاره تقریبا 80,000 باندې ما اخیستی و که نه که په 80 باندې اوس خو واوه ځکه چې غریبت ته اوس مجبوري ده بیماره کني خیر ده لس پنځه به ورته پرېږدو. لس پنځه نه شي به ډېرې پرېږدي. ډېرې به ورته پرېږدي. تاسو خوښه ده ډېره به پرېږدو. ګرانو کتونکو ده خو خپله زړه خبره وکړه خو بهرحال د غریب دا مسله ده چې د کوم اعلان تاسو د ګوتې چې دي شوګر په وجه باندې لږ کې دی خسوی و نو دا یوه ګوته چې کومه دا یې هم کټ کړې ده غریبه. اوس په موجوده وخت باندې دلته د ماشین خرڅولو په دې وجې ضرورت ده چې د پیسو ډېر هغه ده تنګدستي ورغلی ده. نو تاسو د سره رابطه کولی شو چې چا ته دا ماشین په کار وي هغه د سره رابطه کولی شي. ته لږ کې خپل لوکیشن خلکو ته وښوه چې دا په لکه کې ته چېرته اوسېږې او د وخت خپل نمبر وښوه. ما نام لکه عبدالقیوم ده او پنچنخیل اډه چې اوسېږه ورسره مې کور ده او موبایل نمبر مې ده 0311 947 3648. جی. نو دلته د دکان د تاسو خپله پته وښوله او د نه علاوه نمبر چې کوم دا به هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. تاسو د سره رابطه کولی شو. دا ماشین چې کوم د دې سره فریم دا مکمل ماشین او د نه علاوه د سره انجن چې کوم ده هغه هم دا ورسره مکمل سامان به انشاءالله تاسو درکوي. نو چې کومو ملګرو ته ضرورت وي هغه په دغو نمبرو باندې قیوم خان سره رابطه کولی شي. ډېره مننه او ډېره شکریه.